ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والتکوین دا الله جل جلاله دا صفات شروع شوی دي نو دا الله تعالی په صفات کې نا اتم نمبر صفت هغه تکوین دی چون کی دا ماتن رحمه الله تعالی ماتوریدی دی نو اتم نمبر تکوینیم پکی راوڑو او شارح چې دی دا د کم مذهب والا دی حنفی مذهب والا دی ما درې دلایل تاسو ته د تلوی توزین ویلیو چې یره دا شارح چې دی نو ډاکټر مولا صاحبام دا حنفی دی ځکه چې دو په تلوی توضیح کې درې ځایه دا خبره کړې دي چې هذا عندنا واما عند الشافعي رحمه الله عندنا او به په مقابله کې امام شافعي رحمه الله راوړې دا دلیل مضبوط د دې خبرې دی چې حنفي المسلک دی د دینه علاوه نور قرائن هم په زموږ سره شته نو دا تکوین چې دی نو د ماتوریدیو په نسبانه مستقل اتم نمبر صفت ده د باری تعالی او اشعریان چې د وو صفات قائل دي او د تکوین تغییر اضافي وای بس دا الله تعالی قدرت ته ور شامل شي نو تکوین ته جوړ شي دا الله تعالی اراده ته شامل شي نو تکوین د اغه څخه جوړ شي قدرت د الله تعالی چې او شته متوجی شي معدوم هغه موجود کی نو دا قدرت چې متوجی شو او په خارج کې دغه معدوم موجود شو یا موجود معدوم شو نو دغه ته تکوین وایي دیو دا وای او منګه وای چې نا تکوین مستقل اتم نمبر صفت ده قدرت ځان لشهره او اراده ځان لشهره او تکوین ځان لشهره به دې تکوین دلاندې ډیر صفات د باری تعالی پراته دي الله تعالی فعل چاته متوجی شو یو 15 लाख روپۍ ورته ورکی دا خورا نو به دې تکوین ته ترجیح وای او متوجی شي الله تعالی قدرت او ملا شرشم لزوی ورکی په خېټه کې زنانه در ماشوم ژوندې کې احیا چاله رمړ کې اماتت دا ټول به تکوین ته دغه دي دا راجع اغنا اقنا فقیر اول غنی کول تکوین دلان دی بیډیر صفات پراتی مخکې دا مسله ته رشوي وا درې مذهبونه چې یو مذهب کې د الله صفات من وخو دلیو اثیر شو ماتوریدیانو په دغه کې اتخو دلیو غدا د تکوین دی اتم نمبر او د مشایخ ما ورا النهر متاسو ته تعین کړي چې دا کم خالق دی دا غي متعلق می مذهب خود دیو چې د اغیو مذهب دا دی چې دا بشمیر دي د الله تعالی صفات په کاری یو ځان نه حسابین به ډیر زیات نو تکوین دا تکوین دی فعل توي الله جل جلاله د چا نبی فلاس باندې معجزه کارش کارکی نو دیتا وی فعل الله تاسو ته مناظره کې فعل الله وای ذکر وانه نو شرقایت کم از کم وای کړه نو دا فعل الله نه فعل الله دی چې یو کرامت کارکی یا معجزه کارکی یا ترزیق وکي
یا احیاء کی یا اماتت کی ارث چیو ندی تزوی مولا صاحب فعل الله وهو المعنى دا معنى اغدا يعبر عنه بالفعل لان دی وتولکا بسر قلم چلا بالفعل فعل دی تنوي والخلق والتخلیق او دارنګ صاحب علیه رحمتا بل خلق دے او بل تخلیق دے ایجاد دے احداث دے اختراع ایجاد دے یوشی موجود اول احداث دے یوشی پیدا کول اختراع نوی دے یوشی پیدا کول ابداغ مسولی کا ترزیق مسولی کا فلان او فلان او فلان ونحو ذالک ارض کی چسون فعل الله راضی دغه فعل الله تسویل کیږي تکوین تکدراله یا رنگ چکم دیو سولی کا اظهار المعجزه راشی اظهار د کرامت کوتی دا ټول څه فعل الله ونحو ذالک ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود او تفسیر د دې کولې شي په اخراج د معدوم سره چې معدوم وباس لعدمنا الى الوجود وجود تا دا تکوین څه د مولا صاحبہ صفت الله تعالی دا صفت د باری تعالی لإطباق العقل والنقل دا ولی صفت دا اللہ جل جلالہ دے دا وجد اتفاق دا عقل او دا نقل نام دا وجد دینا چا عقلهم مطابق او اتفاق کرے دے او نقلم مطابق دے اتفاق عقلم وائی نقلم وائی ادا پدی خبر بانی چ انه خالق للعالم اللہ جل جلالہ خالق د پار د عالم دے مکون له تکوین کون کے دے د عالم د پارا او ممتن الکت اللہ مکون شو نو مولی صاحب مشتق دی ورلر اومان مکون تغد اسم فاعل دکنو دا اسم مشتق دے اسم مشتق بغیر د ماخذ اشتقاق نه نشی راتللی چې څوک زاری بی ضرب صفت باور لرا وی چې څوک آکل وی د عقل صفت باور لرا وی چې څوک سامع د سمع صفت باور لرا وی د وجه د اطباق د عقل او د نقل نام په دې باندې چې الله خالق دی د پاره د عالم مکون دے دا پارا دا عالم او ممتنع دا یو خدا شم چی طول عقل او نقل دوانو کی داشتا چی اللہ خالق دا عالم مکون دے او درم دا و امتناع ممتنع دے اطلاق دا یو اسم مشتق علی الشیء پا یو شیبانی فغیر دا دینا چی شی ماخذ اشتقاق وصفا له وصف دغه شی د پارا چې چاله کم شی لرا ضارب را له نو ضرب بور لرا خامقایدان شي کېدل چې دې ضارب وی او وصف د ضرب دی ور لرا قائمه پوری نوی نه ایبا نو چې څنګه الله مکون معنی نو تکوین بور لرا معنی قائما به ممتنع دا چې اطلاق د اسم مشتق دی وشي چې مکون دی په باری تعالی باندې په غیر د دینا چې شی ماخذ اشتقاق چې غ تکوین مصدر دی وصفا له وصف د الله لپاره قائما به قائم په چې قائم دی په پورې کې دا ورلره نه معنی نو مکون ولا به نشي معنی مکون معنی خالق معنی مبدع معنی محدث دا عالم هو الله تعالی په اول عقیده کې دی ویلیو نو چې دا ټول معنی ورورا مکون دی اومانو نو تکوین ورلره څنګه معنی متن د متن سوال غوا والتکوین او تکوین چې دی صفت د الله تعالی دی ازلیه کم یو صفت دی ازلی دی
تحفة الامالی على ذوق المعالی د مولا علی قاری کتاب دی ذوق المعالی فاغي باندې چې دی بل شرح له تحفة الاعالی ورته تحفة الاغالی فاغي کې په شپږشتمه صفحه کې بیا د دې خسته وجه بیان کړی دا چې ازلیه څلور وجه تا تفتازانی صاحب بیانې او اغم پکې یو وجه خو دلی دا چې دا تکوین ته چې دی اشعریانو حادث ویلې دی نو دای په اعتبار د تعلق تنجیزی سره ویلې تعلق تنجیزی سره ویلې یعنی دا الله جل جلاله دا صفت د تکوین نن ما او تاسو متوجه شو نو منګ او تاسو ته یو صفت راک نو دا چې ما او تاسو پورې متعلق شونه دا تعلق او دا تنجیزی دا حادث دا غیر پاره تاسو تمام مثال درکړې و غبنې راوي د څو د جرند دی چې دا جرند د نیکو وا درې سو کال د جرند شوی دی چې دا جرند شوی دا لکه ما درې سو کال مخکې یو جرند ایجاد شوی دی پاغي باندې می غنم وړکړل او دا غینه می دل ډوړی پخ کړي دا څه چیز دی بابا دا دون زاړ غنم په منګ باندې خوري دون زاړ د درې سو کال وړ را باندې دا کوي دا خوري کرونا براته ولګي دا چیزو ذکر درانه له الګه دې کې چې دې مولا شرشم ویل چې جرند خو په خوانې دا او دی وړو ته متوجه شوی وسدا تعلق دې سره تنجیزی دې فکر نه دا تعلق تنجیزی دا حادث دی په دې تکوین حادثو نه دی خدا تعلق سره مولي شه دا تعلق حادث نو دا پر اعتبار د دغه تعلق تنجیزی سره چوالی نو دې تکوین ته دی ځکه حادث ویلې دی څنګه دی او ارچ په اعتبار د تعلق د دې د ازلی سره دی چې دیو ته دیو تعلق معنوي وای د دغه صفت تعلق د الله پاک سره نبی دا ازلی دی په قدیم والی تکوین په اعتبار درجو سره صفت د قدرت ته چوالی نو دا ازلی ګرځي نو گویا کې د اشعریانو د ماتوریدیانو دا نزاع لفظي کو ګرځیدله د اشعریانو او د ماتوریدیانو نزاع څه وګرځیدله مولا صاحبہ لفظي د غشوله دا وګرځیدله ولی کدی اشعریان ورته حادث ویلې دي ناغه دي تعلق تنجیزی ته حادث وای ماتوریدیان هم لدی څخه انکار نه کوي او که ماتوریدیان ورته ازلیت ویلې دي تکوین صفت ته ناغه تعلق ازلی دا کړی دا یاد کړی دی هغه تعلق معنوي یاد کړی دی هغه تعلق معنوي چې کوم دی هغه خو قدیم دی ازلی دی اشعریان به دغه څخه انکار نه کوي فاغي او ته قدرت وای او منګ ورته ځان له مستقل صفت وای نو د دې وجه نصیب علیه رحمت د اشعریان او د ماتوریدیانو نزاع خیری لفظي او ګرځیدله دا خبره په دې تحفة الاغالی کې دا پشپګشتمه صفحه او په ذوق المعالی کې مدار راغلی دا په آتش په تبانی او په نصر اللؤالی کې راغلی دا په دشتما صفحه باندې په کومه صفحه باندې په دشتما صفحه باندې نو ازلیه سره مولا صاحبہ ازلی دی بوجوه فیوسو وجوه سرسو وجوه یادی سلور یو خدا دې مولی شیخ تکوین د الله صفاتو دا حادث شنو قیام د حوادث به الله تعالی په راشي او دا مسله سم واضحه شوی دا د اختر نوړان دي چې الله تعالی محل د حوادث الاول اولنی وجه دا
چې انه يمتنع ممتنع دے قیام د حوادثو بذاته تبارک وتعالى لما د وجد اغنا مره چغتیر شوی دی. الثانی دویم وجه صدا چې الله تعالی وصف کړی دی د خپل ذات په کلام ازلی کې چې زه خالق یم. خالق قرآن شریف کې الله ځان ته ویلی دی او کلام ازلی دی. نو اوس راځه دا خالق والی تکوین دی کنه، نو دا چې الله پاک په کلام ازلی کې ځان ته خالق وویلی، خو پته ولګېدله چې دا خالق والی دا تکوین په ازل کې شته. که چرته دا تکوین په ازل کې را نشي، نو بیا به الله ته خالق چې ځان ته ویلی دي او خالق نو دا خو کذب لازمی یو کذب محال دی په کلام د باری تعالی کې. دا دونم جوړه مساله ده. دا وروسته خیر روانم ده، که تاسو به پیدرې بحث به پې ته وکړم. امکان الکذب دا قاعده مشهوره مساله ده، خو تاسو د دې خبرو نه خبر اکثر امکان الکذب دې ته د دې مستقل بیړانګها کتابونه هم دغه شوي دي لیکلي ذکر دی ان الله على كل شيء قدير کې بریلوي حضرات وایي چې الله تعالی په مثل محمد باندې قادر نه دی. هغې امتناع لذاته وایي او مونږ وایي دا امتناع لغیره ده. مونږ وایي دا امتناع لغیره ده. ذکر دی دې ته مسله د تنذیر وایي. پوهېږئ په دې باندې مثل محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام غونډه کې بل شخصیت پیدا کولی، حکم څه دی؟ نو امتناع خو پکې شته، خو هغوی وایي دا لذاته ده او موږ څه وایي ملا صاحبه نو دا ډېره مضبوطه مسله ده، تحقیقي امکان الکذب والا مسله. بیا خو به کذب راشي ملا صاحب. دویمه دا ده یا به کذب لازمیږي چې الله خالق نه دی او خالق یې ځان ته ویلی دی. نو په الله په کلام کې خو کذب راتل دا محال دي، باطل دي. یا دا ده چې مجاز به پکې راځي، یعنې خالقن الله تعالی خالق دی. ولاندې ورته ولیکه په چا کې په نطقه کې ورته ولیکه چې فیما یستقبلو خالق دی په ډېر زرګاو کلونه هغې ته خو زمانه ماغتم کې نه وه، په راتلونکې زمانه کې خالق دی. دا خبره هم څه نه ممکن چې کله حقیقت متعذر وي نو مجاز له به ځي، چې حقیقت متعذر نه وي نو ضرورت هم مجاز ته باطل وي. تاسو به په تلویح توضیح کې ویلي چې متى امکن العمل بالحقیقة فلا یصار الى معنى آخر. ٹھیک ہے جران بل معنی ته ضرورت بالکل جایز نه دی. فلا یصار دته قینچی لام وي دا ضرورت بل معنی ته قینچی کړی دی. نو مولوی صاحبہ الله تعالی په ازلی کلام کې ځان ته خالق ویلی دی. نو اوس کته وی چې یاره نه دی خالق نو دی خو کذب رالی. کته وی زه مجازي معنا علما چې په هغه دا صفت به وله فیما یستقبلو پیدا کېږي نو حقیقي معنا متعذر نه ده، نو ولې وله دا معنا دغه کې دا علي یا ته د خالق معنا دا علي چې قادر دی په خلق باندې. دا ټولې مجازي معنیګانې غلطې دي. بیا خو به الله پاک جل جلاله باندې د ټولو خبرو ته راشي ملا صاحب اطلاق راشي. نو الثاني دویم چې انه بېشک الله تعالی موصوف کړی دی خپل ذات لره په کلام خپل ازلي کې چې الله تعالی خالق دی. فلو لم یکن که چېرته نه شو په ازل کې خالق نو لازم به شي کذب او دارنګې عدول الی المجاز مجاز تام او لازم چې دی نو دا باطل دی. یعنی خالق بیما یستقبلو چې تینوالی یا قادر علی الخلق تیوالی دا مجاز شو من غیر تعذر په غیر تعذر دا حقیقتنا علا انه لو جازا علا ما نزاد علا ودر تداویما علا ودر تداویما.
نو علا معنا علاوه علاوه تاسو ما چې پیژنې ک نعم العدلان و نعم العلاوه ساروی باندې چې شي اور دغه کې دا ور پیټه کې هغه څخه به په خری باندې د پاسه کې خو سره یو بوجي بدی خوا او یو بوجي بدی خوا و نعم العدلان دا دو درې دړې په نورم زیاتې دا پرې بوجو کې نه زیادل دا په بیل بوجي کې چې وې دا به تقدیم لا کې خصه دي ته علاوه نعم العدلان ونعم العلاوه او دا عمر فاروق ویلي په کوم آیات کې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون سوچینا لله د مصیبت پټیم کې نعم العدلان ونعم علاوه د دینا چې انه لو دا بل علاوه دلیل ته پکې وې ما دا څټه خو دې څټه دا د دلایل او د دلایل د څټه علاوه وایا علاوه د دینا چې انه لو جاء ک جای شی اطلاق د خالق علیه پچا باندې الله رب العزت باندې په معنا د قادر علی الخلق سرا که چرته اطلاق د خالق په معنا د قادر علی الخلق شي او دا اطلاق ته جایز بولی به خو بجای شي اطلاق د هراغه شي چې قادری کی پاغي باندې يقدر هو چې قادری الله تعالی پاغي باندې د اعراضنا علی پاغي باندې دا کم چې جواهر ندي اعراض دي به خو بوته د اریو شي نسبت وشي به خو بوته اسودوم به خو بوته بيزوم به خو بوته ارقموم الله تعالی خو دې ټول شي باندې قادر دي نو به توایانه حالان کې هغه تم نه مانی لہذا دا اومنه د ما سره سیب علیه رحمتا شداد صفت ازلی د باری تعالی ده صفت ازلی د باری تعالی ده الثالث دریم انه لو كان حادثا کلاتا کچته دا صفت د تکوین حادث شي نو حادث خودی ته وي چې دا په بل باندې پیدا شوی دا به په بل تکوین پیدا کړی هغه بل تکوین ته سوی هغه حادث دی هغه به په بل تکوین باندې وي نو هغه بل ته سوی نو هغه حادث نو هغه بل چې پیدا دا تکوینی دا کړی هغه حادث نصیب علیه رحمت الدین بجوړ شي قصه د پندانی عوام ته قصه د پندانی وي او مولیان ته تسلسل وي ٹھیک ہے قصه د چا د پندانی دا من چې واړو نو چا بچا ته قصه نه کولا نو به ته دا قصه وکړي قصه ورکه قصه راته وکړه بس سبب برابر او قصه به شروع کړي نیکی او د بدی قصه قصه ده کو ته پیرټ خالي ولازم ته پیاده کې څومره باندې سبق نه کوي ورځ نشته زیارت پر خپل باندې سبق بلګ زیات ځکه چې ته جمعې ورځ روان حادث او دا پندانی قصه ته وکم نو بل به ویل او نو د سیمه وایي چې پندانی قصه ته وکم ویل نه د سیمه وایي چې نه مو وایي او مو وایي چې نه قصه براوندې ته تسلسل وایي نو عوام تر پندانی قصه وي تسلسل تا او د مليان ته وي تسلسل بیا خو تسلسل دا یو دې تکوین دا پیدا کو بیا دا غد پیدا کو دا غد پیدا کو دا غد پیدا کو دا کوم دې تبرش الثالث انه لو كان حادثا كچت دا حادثي یا په تکوین اخر سره لازم بشي تسلسل دا محال دي او لازم بشي منه ور دین استحاله تکوین د عالم سره د دین چې دا مشاهد ده و اما بدون مستغنا بلا چې د حادث ته محدث نام استغنا کچرتا بل تکوین نه غواړي نو به خو به استغنا د حادث ته محدث نه راځي هغه دا تکوین حادث ته خدا په دې خپل حدوث کې چاته نه دی محتاج نه کیږي لازم چې استغنا د حادث ته محدث نه او احداث چې دی په ورپسې سره لازم بشي استغنا د حادث د محدث او د احداث نه او حادث د محدث او د احداث نه مستغنی نه دی نو بیا په دې کې تعطیل د صانع جل جلاله رااله موږ د تعطیل د صانع قائل نه دا درې وجې دي نه ویلي بل وجه کې توی مولا صاحبہ سبال لکه دا چې ټواله وای چې ولی کرامت کې قدرت شتا او کنا دی باندې مستقل پیړانګه ها مسله زمون په کرامت کې روانه من په مسلو کې بستا شک او شوبه نه درکېږي دا پیدا کی چې کډراله مسله باندې
اصل کې خبره دا ده چې لکه ټول علما زموږ د لیکلي تاسو سره احقاق الحق د رحیم الله شهید رحمت الله علیه شته واړه وسلورم جل صفحه 501 د قدري تقسیمونو ته کرامت تقسیم کړي څنګه درال د سلونه د زیاتو کتابونو حواله به د ذکر کوم چې دا کرامت په طریق قسمه باندې ده او زمون اکابرین ایمانی ذکر درال ملاشره او تاسو د نن نو مطالعه شروع کړئ او ما ته په بیا یو دیش کتابونه وخیستل چې زمونږ اکابرین وی چې دا کرامت طریق رسول باندې نه واحد ده د شی عبارت وراشي چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دي ومن خو احنا په تنفيذ على شيء نه په ما عذاب نه کوي دا یو قسم کرامت دغه ټول خلک وایي چې کوم نه ولی لره په کې اختیار نشته دي او د شي تسریع په کې تماته پیدا کې چې یو چې دا کرامت صرف د یو قسم دی په دې او په درې قسم باندې دا تعبیرین نه ماته په دې نقل وکړه او تنفيذ على شيء نه په ما عذاب نه کوي دې دې مثال دی چې ما تور چمس کړی دا کاوه مې مسکړي او رواني ما ناطقان سره زما د دا برابر ما د خیرنات براته وای چې په مرګي ورکه راشه تور چې دی اوس ما او تور چې ما مسکړي بیا چې مخې ته دغه شو د لاړو نو یې چا کاوه رېستلی او خاطر خو ګوره مو سره هلکه دا کاوه اوس کې مال کاوه ما مسکړي ناطقان مولي صاحب راته وویل چې نعتونه خو به وایي خیر دی خو استادي دا دروغ جیز ما وایي چې نه دروغ خو جیز نه دي چې ولې تا ته څه وایي زما لږ شک پیدا کړو شک نه وایي تا هلته وویل چې تور چای مې څښلی دی او دلته د دې مې قربانو ته وویل چې قهوه مې څښلې ده هلته چې ما وویل چې تور چای مې څښلی دی نو هغې نه دا لازمېږي چې ما قهوه نه ده څښلې او دلته چې ما وویل چې هلکه ما قهوه څښلې ده د دویم کور ته مې دا وویل چې قهوه اوس که قهوه مې څښلې ده نو د دې نه دا معلومېږي چې ما تور چای نه دی څښلی په یو ځای کې به قهوه یادوم تصریح ما ته نقل کوم ملا صاحب چې کرامت اقسام نه لري واحد دا یو قسم دی دی وکړئ تاسو ته سره دا په دې باندې دلایل وي چې د تقسیم باطل دی د کرامت دا کرامت خو د ماتوریدیانو په کتابونو کې په خرورونو را نقل دی چې تقسیم لري نو بیا ولې زموږ اکابرین د دې نه چپ پاتې شوي دي هغه دې نه دی کړی په هغې باندې ماتوریدیانو باندې په اشعریانو باندې چې دا دوی دا تقسیم د کرامت کړی دی خو دی غلطه کړې دي زموږ دا رایه حضرت ثانوي صاحب وایي موږ یې منو انورشاه کشمیري وایي موږ یې منو قاسم نانوتوي وایي موږ یې منو فکر دیراله صفدر سرفراز خان سے بھی وہی منگے منو تقی عثمانی سے بھی وہی منگے منو مفتی شفیع سے بھی وہی منگے منو چرا دا کم تصریحات د ماتوریدیان او د اشعریانو په کتابونو کې راغلي دي او غتی مشحون دي بالفلک المشحون دي دې ځکه مشعرین ماتوریدیان تیروي وقت تشریح وقت فکر دیراله هغه په دغه غلط نه ولې د زمونږ د اکابرین دونه بېکاره خلکو چې دوی د غلطې مسلې نه چپ پاتې کېدل چې د دې ټولو بنیانو دا نظریه را روانه وه او دوی چپ پاتې کېدل او دې تقسیم باندې رد نه دی کړی په دې زمانه کې د رحیم الله حقاني څونه ښه محقق سړی ټول خلکو منل دی که نه د هغه کتاب راوړو دا درې تقسیم دی دغه درېونه اقسامو 501 صفحه ده جلد نمبر 4 دی احقاق الحق د کتاب نوم اول نه د اخر پورې مې ټول کتل دي دا کتابونه ګوري په یادو باندې پسې نه کوي لکه دران او حوالي راته معلومي څو کاله بعد رانه تپوس کاوه د الله پاک جل جلاله په فضل باندې نو دا خپل مسله د په ځای باندې راشي نو خیال دا خو به اهم مسله ده وګورئ په دلایل او مسائل مناظره پیښه نو بلا بلا شولا مناظره کې بنور دلایل ربنا لا تزغ بقدرات